راځي چې وی څوک سحر او ماښام اوه ځله دا لولي حسبي الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم د دقه ځای نه اپله ټول آیاتنا حسبي الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم چې څوک سحر او ماښام دا اوه کرته وایي اوه ځله د اخره پورې آیات رسی د حسبي الله نه وی الله تبارک و تعالی به د تمام غمونو او د مصیبتونو نه ساتي نو دا سګران کار نه دی ابو داود شریف روایت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نقل کړی دی هر سار او ماښام اوه پیرې وایې حسبي الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم اوه پیرې سار اوه پیرې ماښام الله به د ټولو مصیبتونو د ناګهانه حوادثو نه به الله حفاظت نصیب کوي کوشش هم کوئ هغه وظیفې کوئ چې هغه قرآن او حدیث کې راغلی وي یو روایت موجودی مسندی وظیفې کوئ چې کمې احادیثو کې راغلی نو دا اوه ځله چې سبا او ماښام څوک وایي الله تبارک و تعالی به د هر قسم شرورو نه اچانک مصیبتونو نه هم او غم وی ټولو د طرف نه به الله کافی شي نو پکار ده چې د دې اهتمام کو فرمایي اولا یرون آیا دوی فکر نه کوي آیا دوی نه ګوري انهم یفتنون چې بېشکه په دې باندې امتحان راځي فی کل عام په هر کال کې مرتن او مرتین یو ځل یا دوه ځله ثم لا یتوبون بیا هم دوی توبه نه کوي ولا هم یذکرون او دوی نصیحت نه قبلی واذا ما انزلت سورة او هر کله چې نازل کړلی شي یو صورت نظر بعضهم الی بعض نو ګوري بعضې د دینا بعضو نورو ته په سترګو کې او اشارې ورته کوي څه وایي هل یراکم من احد وی آیا ویني تاسو لره څوک ثم انصرفو نو بیا دی وګرځي د نبی علیه السلام د مجلس نه صرف الله قلوبهم ګرځولی دی الله زړونه د دوی د ایمان د قبلولو نه بانهم لا یفقهون په دې وجه چې بېشکه دا داسې قوم دی چې دی نه پوهیږي لقد جاءکم په تحقیق سره راغلی دی تاسو ته رسول من انفسکم یو رسول ستاسو د جنس نه عزیز علیه ګران دی په ده باندې ما هغه عنتم ګران دی په ده باندې ما عنتم هغه تکلیف ستاسو تکلیف پې ډېر ګرانیږي او حریص علیکم حرص کوونکی دی په تاسو باندې په ایمان راوړلو کې بالمؤمنین او خاص په مؤمنانو باندې رؤوف ډیر مینه کوونکی دی رحیم رحم کوونکی دی فإن تولوا پس کو دی مخ واړو نو فقلت ورته وایه حسبي الله کافی دی ما لره الله لا اله الا هو نشته دی هیڅوک لایق د عبادت سوا د دغې ذات نه علیه توکلتو ما په هغه باندې توکل کړی دی ما په هغه باندې ځان سپارلی دی وهو رب العرش العظیم او هغه مالک دی د